السلام علیکم. په دې ملک کې څلور ډیکټیټرانو مارشل لاګانې لګولې وي او چې کله ډیکټیټر مارشل لا ولګوي نو آئین معطل شي، جمهوریت تباه شي او انساني حقوق هم ختم شي او میلیټري کوډ شروع شي. میلیټري کوډ کې دا ده چې د آرمي ډېر زبردست ډیسپلین دی. اوس جنرال مشرف فرض کوي چې د اے بی سی غلطي کړې ده او هغه را گرفتار کړي او میلیټري کوډ کې نو میلیټري کوډ کې څوک ناسي؟ کرنل او میجر. نو کرنل او میجر به د خپل جرنیل نه څنګه غلطه فیصله هغه به وایي چې صاحب بس دا وایي چې الټه یې ځوړند کوي نو هغوی به یې ځوړندوي. نو په دې خبرو باندې بله ورځ مشهور وکیل اعتزاز احسن او د پیپلز پارټۍ نه سینیټر وزیر داخله پر مختلف پوسټونو پاتې شو. هغه منصور علي شاه پروګرام کې تپوسونه یې وکړو چې آیا د ضیاء الحق دور او د تاسو سره چې څه ظلمونه ضیاء الحق په مارشل لا کې شوي هغه او دې کې څه فرق دی؟ نو هغه ورته وایي چې ضیاء الحق په دور کې په موږ ډېر بدترین تشدد شوی. خلک بوټو صاحب یې پانسي کو، زمونږ ورکران جیالګان شپږ اته پانسي شو، خلکو ته کوړې میلاوې دي او عمر قید په سونو جیالګانو ته شوي. خو په هغې کې او په دې کې دا فرق دی چې هلته به کله د ضیاء الحق خلکو د چاپکور چاپه وواله او ته به نه وې نو ستا خور، مور، رور، پلار دا به یې نه بوتله، ښځه به یې نه بوتله. په دې دور کې دا ده چې کله چاپه ووي او ته نه نو ستا خور، مور، ښځه او دام بوزي او کور هم دله ورانوي او کاروبار هم دله دی. نو وایي چې دا فسطائیت چېرته په مارشل لا دور کې هم نه و. تاسو د اعتزاز احسن هغه دغه وګورئ نو مونږ هسې په نوم باندې جمهوریت دی، نور نظام د هغې څلور ډیکټیټرانو چې مجموعه کم وه د هغې نه سیوا حالات خراب دي. الله د پاکستان باندې رحم وکړي. عوام چې کم دي نو 70 سال راسي د هغې حقیقي ازادۍ خوب ګوري، کم دپاره چې هغوی قربانیانې ورکړې وي او کم دپاره چې هجرت کړی. خو صرف د دې ازادۍ فایده 5% هغې اشرافیاته ده کم چې د فرسوده نظام نمایندګان دي او د عوامو هر حق یې سلب کړی دی. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ لازمنو کې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.